أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الناس دا مکی سورت تے او دا د ترتیب قرآنی په اعتبار سره د قرآن پاک اخیری سورت تے. دین ورستو چې ده بل سورت نشته ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله چې ډېر مهربان دی او خاص مهربان دی. قل اعوذ برب الناس. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاسو اوئی دا قل دا اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا وای چې تاسو اوئی قل تاسو اوئی اعوذ زپنا اخلما برب الناس دخلکو درب ملک الناس چکم دخلکو بادشاہ دے الہ الناس چکم دخلکو معبود دے من شر الوسواس د وسوسو اچون کی د شرنا خناس چکم وسوسی اچي د ورستنا وسوسی واچي او به رستو شي. الذي يوسوس چکم وسوسی اچي فی صدور الناس دخل کو پزړونو پسینو کې من الجنة والناس چې آغا وسوسې اچون کې کده پیرینو نوی او کده انسانانو نوی. قل تاسو وای اعوذ برب الناس زپنا غوارما دخل کو درب ملک الناس چې د خلکو بادشاہ دے الہ الناس چې د خلکو معبود دے حاجت روا دے مشکل کشا دے او فریاد اوریدن کے او دستگیر دے. کم یو سیز نه پناه غواړم نو من شر الوسواس د وسوسې اچون کی د شرنا خناس چې کم وسوسې اچيو رستو شي شات شي. حدیث پاک کی راغلی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دے فرمائی چې د انسان پزړه کې یو طرف ته فرشته ناستوي او یو طرف ته شیطان ناسوي. د شیطان نه مراد ابلیس نه دی چې کوم غټ شیطان دی بلکې عام شیطان. دا عوامو کې چې کومه خبره مشهوره ده چې ابلیس هر ځای کې وي د دې حاشا او کله حقیقت نشته دی. حدیث پاک کی راضی چې ابلیس
خپل تحت په سمندر باندې اچولې وي او هغه د خلکو ډیوټین لګئی د نور وړو وړو شیطانانو هغه ته وای چې دا خلک تاسو گمراه کوئ چې به دی واپس لاړ شي نو خپل رپورټونه ورته پیش کړي به دین ورستو یو وړوکی کدواله لنډې شیطان هغه راشي دی ورته چې لم ازل به حتی اشرک زه د دې کس ته ورستو لګېدلی وم دا کسو زه د پسې لګېدلی وم شیطاني مې ورته کوله تر دې پورې چې دا کس ما مشرک کو ابلیس لعین چې دی د خپل تخت نه راپاسي او هغه له غاړه ورکي او ورته وایي چې نعم الولد انت ای زما بچیا زنده باد هغه ته څه وایي چې ای زما بچیا زنده باد چې ته دې کس په لګېدلی وې او مشرک دی ځکه چې د شرک نه ما سوا چې کومې ګناهونه دي ټول چې کوم دي هغه د اور مستحق نه ګرځي بلکې سزاګانې به ورته چې دی که میلاوم شي اور ته به لاړم شي خو په دوزخ کې به هغه کس همیشه نه پاتې کېږي بلکې چې کوم ګناه هغه کړي وي د شرک نه ما سوا نو هغه خپل ګناه سزا به ورته میلاو شي او بیا به جنت ته به لاړ شي نو دې نه خبره دا معلومه شو چې ابلیس لعین چې دی هغه په هر یو ځای کې نشته بلکې هغه د وړو وړو شیطانانو ډیوټیانې لګولي شیطانان ډېر زیات دي دومره زیات دي چې د هغې هېڅ حساب نشته دی آدم علیه السلام نه 2000 کاله مخکې د دې شیطانانو نسل چې دی هغه چلیدلی دی نه چې دی تاسو اندازه ولګوئ نو د زړه په یو کناره باندې فرشته ناسته وي چې کوم انسان ته ښې خبرې په زړه کې القا کوي ورچوي ورته نو دې سره سړی چې دی هغه د الله تعالی تعریف کوي حمدي کوي او بل طرف ته چې دی شیطان ناسي او ورته وسوسې اچوي چې دا ګوره دا کار داسې وشو دا داسې وشو او د الله تعالی د ذکر نه چې دی غافله کوي او چې کوم کس د الله تعالی ذکر شروع کی بس شیطان ونه وتښتي څنګه چې یو چوکیدار وي او هغه ویښ وي نو هغه आवाज ورکوي هغه आवाज لګي او خلک چې دی هو داسې اوازونه څوکیداران لګي نو هغې سره چې دی خلک دا غلی چې کوم دي که نه دا هوښیار وي دی بې غلا نه کوي او چې کله څوکیدار غافله شي او یو ځای کې کیني نن سبا چې دی دا موبایلونه هم راوتي دي نو بس هر یو څوکیدار څه موبایل هم وي نو په دغه وخت کې چې دی شیطان لکه دا غل چې دی دی راشي خپله کاربایي وکړي نو دغه شان چې د الله د ذکر نه یو کس د الله د ذکر نه یو کس غافله شي نو به شیطان راشي او هغه خپلې وسوسې د دې کس چې دی په زړه کې اچوي په 25مه سپاره کې ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين چې کوم کس اعراض کو د رحمان د ذکر نه نو موږ هغه د پاره شیطان مقرر کو بس بهشکه هغه چې دی د مرګره جوړ شي د شیطان د مرګره شي که د انسان په زړه کې د رحمان ذهن وي او رحمان له ذهن ورکوي نو د هغه زړه ته شیطان راشي
شیطان او رحمان چې دی دا په یو ځای کې په یو زړه کې نشي ځای کېدی. څنګه چې یو کس چې دی خپل کور جوړ کړي او خالی پرېږدي، چې خالی پرېږدي نو هغې ته به چې دی سپي هم راځي، پیشوګانې به هم ورته راځي، او چې کله ورته په خپله ته راشي او ذکر اذکار پکې شروع کړي نو بیا به ورکې د شیطان د داخلېدو هېڅ همت نه وي.